الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو په علم کې دا خبره راولو چې نن زمونږ ډډمو کلی چې کوم دی دا د احتجاج لپاره زمونږ طالبان او طالبات چې کوم دي دا راوتلي دي او د هغو والدین هم تاسو ته په کیمره کې ښکارېږي چې دا موجوده دي. نو موږ د قاري صاحب نه دې باره کې تپوس کوو چې دا څه صورتحال دی. قاري صاحب تاسو ووایئ څنګه صورتحال دی، دا څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خبره دا ده چې زمونږ سکول ډېر د مخکې نه شروع شوی دی، لکه 96 97. نو په هغه وخت کې زمونږ د سکول پړی ډېره ښه وه او د قبایلي په وخت کې زمونږ سکول په مانسره کې پوزیشن اخیست او په پوره ضلع کې به 1 نمبر راتله. اوس دې حالت ته زمونږ دا سکول راورسېد چې وړو له خپل نوم لیکل نه ورځي. نو موږ چې کله د وړو نه تپوس وکړو چې تاسو سکول ته ځئ سبق وایئ که نه وایئ، نو وړو ووایي دا خبره موږ ته وکړه چې موږ د میشان سکول نه پړاوئ، خپل واړه کلارئ، موبایلو باندې خبرې کوي او چوټیانې کوي او بله میس لګي بیا د هغې لپاره اجریم لګوي. موږ چې کله درخواست ورکو پر محکمې له درخواست ورکو ایجوکیشن دفتر کې میډم له درخواست ورکو، نو میډم ولګي دا میشانې بدل کړئ او زمونږ خبره واورېدله. دا د 2 کالو نه وروسته زمونږ خبره واورېدلی شوه، خو 3 ورځې تېرې شوي نه وي نو هغه میشانې بیا واپس رالی. نو اوس موږ دا احتجاج کوو چې موږ وایو چې څو پورې دا میشانې بدل شوي نه وي نو د هغه وخت پورې به زمونږ دا واړه وایي چې موږ به سکول ته نه ځو. او د هغې وجې نه چې کله دا میشانې بدل کړې 2 کاله وروستو 3 کاله وروستو زموږ خبره واورېدلی شوه، نو هغه میډم هم بدل شوه چې تا ولې دا میشانې بدل کړلې، ټرانسفر دې ولې کړلی. نو اوس زموږ دا واړه ولاړلې، موږ تاسو دا مطالبه کوو چې زموږ د وړو مستقبل باندې د مستقبل باندې رحم وکړئ او تعلیم عام کړئ، دا جهالت ختم کړئ. تاسو د وړو نه په خپل هم تپوس موږ تپوس کوو، تاسو دا خبرې واورئ. سایمې تاسو دا حسینه دا څنګه چل رہی اسکول باره کې تاسو څه ووایئ؟ بس موږ ته پړهایي نه کوي، سکول کې موبایل باندې لګیا ټوله ورځ خپل د وړو باندې کلارۍ پړهایي نه کوي، په موبایلو خبرې کوي. چې کور ته دا شکایت وکړو بیا موږ ووایي. دا تاسو واورېده، یو ماشوم خپل دا تاثرات پیش کړو. اوس موږ راځو بل ماشوم نوم موږ تپوس کوو. تاسو ووایئ بچیا څنګه چل دی؟ موږ چې سکول ته ورشو موږ ته پړهایي نه کوي، زموږ ټایم هسې ضایع کوي، خپل واړه کلارۍ موږ ته پړهایي نه کوي. د پنکې سیسټم تاسو ته پنکه کولاوئ که نه بچیا؟ نه. بچیا تاسو ووایئ. عافیه څنګه چل دی بچیا؟ خبره وکړه ته. موږ ته پړهایي نه کوي، موږ په کور کې بیا شکایت راشي بیا سکول کې موږ وایو. دا تاسو ټولو دا واورېده چې دا خبره موږ بارها کوو او د دې ماشومانانو دا خبره هم تاسو واورېده چې بای په کور کې چې دا ماشومانان شکایت وکړي نو د هغې په رد عمل کې هغوی بیا په سکول کې بېجا دا واړه تنګۍ وهي او د هغې وهلو کې چې کومه ویډیو ده پټوان دي هغه هم زموږ سره موجود دي، انشاءالله هغه به موږ شیر کړو. نو دا زموږ د کلي یو مشر دی، د سره هم تاسو میلاوو. جی تاسو څه تاثرات دي؟ د دې سکول زمونږ داسې خبره چې مخکې دلته جاهلت ډېر زیات و او هغه نو دا ماشومان به مونږ په زور لېږل او پړایانې به مخه کېدلې. اوس سکول کې میشیانې هم راځي او تنخواګانې هم هغو ته میلاویږي. د دې نخدار نه خبره دا نه ده چې تاسو به واړه لاړ شئ د هغې بچي به کلارئ، هغه به ټوله ورځ په نیټ کې اړمي. زمونږ بچو ته د تعلیم ضرورت دی، ولې دا قبایل علاقه و مخکې اوس رات شو نو دې بچو ته چې تعلیم نه میلاویږي نو د دوی مستقبل کومې غاړه ته لاړ. د دې لپاره موږ دا رغه ورکوو هغه ته مشرانو ته چې دا میشانې دې بدل شي، که څو پورې دا میشان نه بدل شي دا ماشومان موږ سکولونو ته نه پرېږدو.